اوس زه خواست کوم فضل حسین کاکا ته چې هغه د پاسي او د پارټۍ دفتر باره کې او د پارټۍ نظریې باره کې د خپل د خیالاتو اظهار وکړي. فضل حسین کاکا. وعلیکم السلام. چونکې دا غونډه دې لپاره ده چې دا زموږ دا قوم مېلمه چې کوم دی د دې تعلق پاک سرنوي پاټۍ سره دی او بل زموږ دا خدای ګل زمان دی کې کارکون دی دا په دې سره بنده چې موږ نه راغونډه کړې ده چې زموږ په دې کلي کې خو ډېر مشران لاړه او راله د دروغو وعدې را سره وکړي چې دا به کوو دا به کوو کله چې وخت د موقع راشي نو بیا مو په ډاګه پرېږدي دا مېلمانه چې راغلي دي د دې د پاک سرنوي پاټۍ سره تعلق دی او دی زموږ تضاد راغورځولی دی نو انشاءالله د دوی سره به پوره تعاون کوو او زموږ د کلي چې څه خبره یې ساعت رهي څه خبراته رهي انشاءالله او دی ته به وایو او دی به کوي که خیر انشاءالله او زموږ د ټولو ملګرو د کلیوالو اتفاق دی انشاءالله موږ به ستاسو سره پوره برخه اخلو او په دې پاټۍ کې به شمولیت کوو انشاءالله او چې زموږ نه څونه جیب د جهت کېږي موږ به انشاءالله الرحمن کوو. والسلام. اوس زه ګل زمان صاحب ته خواست کوم د پاک سرزمین پارټۍ نظریاتي کارکن او نظریاتي رهنما دی هغه دې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار دې وکړي. ګل زمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما کشرانو مشرانو همزولو همدردو مونږ خو چې په دې سیسټم کې راغلي وو نو تر اوسه پورې چې کوم MNA MPA راځي د بچپن نه والې تر اوسه پورې هغه یې په مونږ یو کھیل یو فوټبال ګیم چالو کړی دی چې دا وایي دا کوو دغې نه پس کوو هغې نه پس کوو او زمونږ چې کومې مسلې دي نو دا زمونږ ګټلې شوي مسلې دي خو چونکې دا حکمرانان په دې باندې قابض دي د دوی دې کې سیسه مساوات نشته دی نو هغه یې ځکه مونږ سره همدردي نه کوي مونږ سره اخلاص نه کوي بیخي مونږ سره تړون نه کوي زمونږ په اسلام آباد سپریم کورټ د مونږ فیصله ګټلې ده زمونږ د رینچ او مونږ ته اوسه پورې په هغې باندې سره عدمل نه کېږي ولې نه کېږي چې په هغې وجه دا ده چې زمونږ دا ډسټرکټ نوښار خود کفیل کېږي زمونږ د 12 کلو مسله ده زمونږ د آرمي سره پیسې دي د 12 کلو چې آیا دا د 12 کلو ته میلاو شي زمونږ په دې نوښار کې به روزګار ډېر زیات شي هر سړی به مالدار شي هر سړی به خود کفیل شي چا سره به مرګری ښه شي چا سره به د ترو زوی ښه شي چا سره به مالتي ښه شي مطلب دا دی چې هر دویم فرد به چې کوم دی نو یو فرد سره ښه شي او د هغې نه علاوه که زموږ په خپل پیپر میل باندې نظر واچو نو زموږ مشرانو بې پیسې بې ټکې پیپر میل سند زون دپاره ځمکه ورکړي په دې اګریمنټ باندې چې په هغې کې د گورنر دستخط دی په دې اګریمنټ باندې چې آیا په دې کې به روزګار وي په دې کې به سند زون او ځمکې کومه ورکړي هغه ځمکې ورکړي چې په کومو ځمکو کې به هغې کروندې کولې ای خپل لاسونه خپل د تن غوښې ځان نه جدا کړي او هغه چې کوم دی ادمجي دلته کې راغلو زموږ دلته کې یو کلي مشر دی هغه سره خبره وکړه د هغه نوم چې کوم دی مصطفی کمال دی د هغې پلار سره خبره وکړه چې بهیز د دلته کې یو سند زون روانومه یو میل روانومه او په دې کې تاسو ما سره همدردي وکړئ ستاسو دا کلی به ډېر خودکفیل شي نو د مصطفی کمال والد صاحب ولګېدو هغه دا ټول کلي مشران راټول کړو د ټول کلي مشران ځان سره متحد کړو چې وایي او دې کې موږ سند زون جوړو خو په دې شرط باندې جوړو که آیا په دې کې سند زون نی نو زمونږ ته به خپلې ځمکې واپس میلاویږي هغه میل چلېدو په هغې کې چې کله پرویز خټک وزیر صنعت راغلو د پیپل پارټۍ په اقتدار کې نو د هغه په هغه دور کې هغه کرپشن وکړو بې انتها کرپشن وکړو او د هغه سره میلاو شو چې کوم د میل صدر او د میل صدر او پرویز خټک میلاو شو او دا مزدوران جیلونو ته واستول او د جیلونو نه پسې هغه مزدوران راوښته خو چونکې د هغه مزدورانو په هغه وخت کې ما داسې اورېدلي دي چې د 2 کالو نه والې تر 21 میاشتو پورې پیسې بندې دي دلته کې راځي حکومت غلطه فیصله کوي چې زمونږ میل چې کوم دی بینک لګي زمونږ میل خرڅوي ته زمونږ ځمکه څنګه خرڅې په کوم شرط ته زمونږ ځمکې خرڅې آیا دا خو موږ خرڅې کړي نه دي دا خو موږ په اګریمنټ ورکړي دي چې خو د ګورنر دستخط دی دا خو موږ په دې شرایط ورکړي موږ سره په خپلو شرایطو لاړ شئ هغې نه علاوه ته میل نیلام کې ته خو د مزدورانو پیمنټ وکړه که نه دا په کوم احتساب کې دي په کوم قانون کې دي ته د مزدورانو پیمنټ نه کوې ته میل نیلام کې د 21 میاشتو د 2 کالو تنخوا په هر مزدور په میک باندې پینډینګ پرته ده هغه یې ورکوي نه
او ته چې کم دی نو راځي ته میل نظام کې په دې کې موږ سره دې مزدورانو دې کلو دې موږ سره هوشه جدوجهد وکړو نو دا بینک زما د اړخه دیواله والی دا به دیوالی ولې چې په دې باندې موږ بل ورځ باس کولو موږ حساب کولو غټ حساب مو کولو چې فرض دی د دې مزدورانو د هغه وخت نه پیسې بندې دي چې په کوم وخت کې طارق امیر لګېدلی و پرویز خټک ته کله شکست ورکړو په ان اف آی باندې نو د هغې نه پس زما چې څونه خیال دی نو زه خو په هغه وخت کې وړوکی وم او نن دا دی چې بس اخري سټیج ته قریب یو نو کم از کم 22 سال وشو که د هغه 22 سال هغه دغه موږ راوالو نو نن خو په کار دی که نه چې 40-50 هزار روپۍ تنخوا وي په 40,000 روپو نه موږ خپل لیمټ حساب وکړو نو د 1000 مزدورانو جوړېږي 84 کروڑ روپۍ که داسې 84 کروڑ ته موږ په 4 کې ضرب ورکړو هغې کې 40,000 سمتیک 4,000 سمتیک مزدورانو کار کړو بغیر آفیسر سټاف نه نو که هغې ته موږ په 4 کې بیا ضرب ورکړو نو کالکولیټر فګر نه علي نه راخلي دا شهنشاه وخت چې کوم دی دا معظم دا دواړه خپلو کې یو دي دا خپلو کې دوه دی دواړه جوړ یو دی دلته کې زمونږ چې دا کوم شهنشاه وخت نن په موږ باندې مسلط دی دیم دلته کې راغلی دی دوم دلته کې مطلب دا د شپې کړي دي مونږ ته د په دې باندې پوري عملي کار وشي دی څنګه مونږ سره د 1 کروڑ دغه مزدورو دغه کوي چې د 1 کروڑ خلک په روزګار کوم ته 1 کروڑ پرېږده ته راشه خپل سر نظور چې تا کوم وزیر داخله ګینولی دی هغه خو دلته کې تباهي کړي ده زمونږ خو دلته په ډسټرکټ لوخار کې تباهي کړي ده دلته سند زون هغه مکمل بند کړی دی تا څنګه دی ځان سره پرېښی دی که ته چې صحیح سړی وې تا به داسې سړي ځان سره انتخاب نه کولو خو د دې نه ښکاري داسې چې تم غلط یې او تا سره ټول ملګري چې کوم دي هم غلط دي نو مونږ او بل راشئ زمونږ سره د دې نه غټ ظلم کم نور بچا سره ظلم کېږي مونږ سره پرایمري سکول دی هغه د 2 کمرو باندې مشتمل دی 2 کمرو باندې 35,000 رجسټر روډ دی زمونږ د دې کړي د مانګل 3 یونین کونسل په دې کې 2 کمرو باندې جنکو سکول مشتمل دی آیا په دغه 2 کمرو کې راشه ته څونه ماشومان مونږ ته ته ځای کې او هغه ځمکه چې کومه ده نو هغه هم د حکومت سرکاري ځمکه نه ده هغه هم د کرایه ځمکه ده د پرایویټ د بل فرد ځمکه ده آیا تا مړه موږ سره څونه ظلم وکړو خټکه نن زه تا ته ویم به زه هم خټکې یم قسم په خدای که دې پرېږدم به زه به تا نه دا یو ظلم احتساب کوم تا چې موږ سره کم کوم معلوم کړی دی زه به تا نه دا تا په موږ باندې ناګردي تېرې کړي دي موږ به په تا ناګردي تېرو کړو ستا یو زړه خان دی او که بل دی جان دی یو سترګه دې پټه یو که بله دې غړی ولې چې تا خو موږ سره دا نه ظلم کړی دی ظالمه دا خو د دنیا په تاریخ کې نشته راشه په 35,000 رجسټر روډ کې تا موږ ته مړه ته څنګه مړه ځان ته وزیر اعلی ځان ته وې مړه زه خو به تا ته چپړاسیمونه ویم چې تا به د دونه اقتدار کې تا موږ ته د جنکو سکول ته تیار نه کړو تا موږ ته د پیپر میل مسله حل نه کړه زموږ آرمي سره دا د کیس روان دی موږ په سپریم کورټ کې کیس ګټلی دی موږ ته د هغې پیسې نه ملاویږي نو موږ ته هغه ځمکې هغه یې پرېږدي که موږ د چېرته یو چوم خاوره راوړو نو هغې دپاره د موږ دپاره قانوني او ستا دپاره قانون نشته ولې ستا په سر کې ښکر دی سر تا ته پکار دی چې ته فورن په دې باندې ایکشن والې مونږ وطن پرست یو مونږ وطن پرست یو مونږ د مونږ دې خاورې سره چې کم دی نو تړون دی مونږ د دې خاورې نه دغه کوی مزه چیف آبار مې سټاپ تم قمر جاوید باجوت ته وایم چې یاره زموږ په دې باندې فورن ایکشن واله او مونږ ته دا شی دغه کا مونږ ته دا کلیرنس وکړه او دا پایلونه چې کم دی اوس زمونږ د میرې چې کم پایلونه دي هغه مونږ 3 پایله تیار کړي دي چې یو مونږ امتیاز ستنولي پېښور پاکستان هاوس ته به چې مونږ دی هغه پاک سرزمین پارټۍ ته ورکوو او بل به چې کوم دی هستی جی ایس ټو ده او دریم پایل چې کوم دی هغه به مصطفی کمال ته هستی چې هغې دپاره مونږ مصطفی کمال ته ریکویسټ کوو بار ریکویسټ کوو چې آیا ته مونږ ته په دې باندې د کراچۍ نه پریس کانفرنس وکړه چې پوره ورلډ ته پته ولګي چې آیا زمونږ بیسټ اف نمبر 1 چې کوم دی هغه چې د خپل پوسټ چې کوم دی څنګه ذلیله خپل عوام باندې څنګه ناګردي تېروي ولې یاره دا څنګه قانون دی دا څنګه انصاف دی ستا په دې ملک کې کرنل جاوید باوت واضح تعالی ویما چې تا اوسه پورې ته راغلی په کار دا دی چې تا پینډینګ مسلې کتلي وي که نه چې کومې پینډینګ مسلې دي دا وخت هغه کوئ چې مونږ په بیسټ اف نمبر 1 کې مونږ هم منو مونږ هم وطن پرست یو خو آیا مونږ په وطن پرستۍ په دې حال کې پرېږدی او مونږ ته زر تر زر دا مسله حل کوي بله چې کوم دی دلته حکومت د کرونا دا دغه ناپیس کو د کرونا د هغې ناپیس کو لاکډاون یې جوړ کړو زموږ په کلي کې بیخي د کرونا هېڅ کیس هېڅ ماینس هم نه دی راغلی خو ډېره زیاته خبره ده ماینس کې هم دلته کې سنو دلته کې تا زموږ په کلي کې لاکډاون هم جوړ کړو
ظالمه پرویز خټکه د کم ځای نه راغلې دلته د بد نه راکړي کوڅه بنده کا هسې بیسه دې بنده کا ټسټونه هر یو شی کلیئر ډاکټر ته د هسپتال ته درنه څوک درتلی نه شي نور به زه تا ته څه ویم خو زه به تا ته دا ووایم چې فوراً دا کومې مسلې چې ستا په وزیر سند په اقتدار کې دا تار د هر څه خراب کړي دي دا کالوني سرخط ټیکسټایل مل دې مونږ ته تباه کړی دی مونږ ته د سند زون تباه کړی دی زمونږ انډسټري یا د چې کوم دی نو خرابه کړي ده ختمه کړي دي او دا ته مونږ ته دا ټولې مسلې حل کا که تا د طارق بین د الیکشن بایلو نو خو بایلو که نه ولې هار جیت خو شته نو ته د هغې دپاره به اوس موږ سره تر عمره په تر ستا د نسل سره به ته به زموږ نسل سره هم دښمني کوي ستا نسل به موږ سره دښمني کوي آیا که تا دې ته ځان تړلی دی تا دې ته ملا تړلي ده نو موږ هم تا ته تړلي ده اورې که ته خټک یې موږ هم خټک یو او زه اوس امتیاز صاحب ته وایم چې تا ما سره څنګه وعده کړې ده چې تا ته به زه دا مسله حل کوم نو زه درته ریکویسټ کوم چې دا مسله ما ته زر تر زره حل کړي ولې چې زما ښکلی کرونا ووالو زما کلي ته حکومت یو ګونی مالګه نه راوړي پچې تقسیم کړي نه ما د کراچۍ نه فنډ غوښتی دی امداد مې غوښتی دی ما د امتیاز صاحب ته چې کوم دی ما بار بار ریکویسټ کړي ما بار رینګونه کړي بار بار میسج کړي چې زما ډېر غریب کړی دی او ما سره چې کوم دی همدردي وکړه ما د سره واستو ما خپل مرګري اکټ کړی دي چې بای تاسو اکټ وشئ کېدای شي موږ ته پیکج راورسي موږ ته امداد راورسي خو آیا چې موږ داسې کارکردګي وکړو چې هغه د دنیا په مخ یو مثال شي چې هغه د دنیا په مخ یو مثال شي چې هغه موږ په داسې طریقې سره حقدار ته ورسو چې حقدار په خپله ووایي چې آیا واقع ده چې ما ته حق ملاو شو چې ما ته حق راکړو او بقایا ټیم کم دی خبرې خو ډېرې دي والله که زه لګیا شم نو 3 ورځو کې ما سره د دې دا دی چې کمې ناګردۍ به موږ باندې کړي 3 ورځو کې زما باس نه ختمېږي ولې چې به یو خبره زه کوم ور به هغه یو خبره کې به 2 خبرې او چې 2 کوم نو 2 کې به 2 نوري نو داسې به زما او ستاسو خبرې ختمېږي نه چونکې خط وخت کم دی او خبرې به ډېرې کوو او دوی سره به جدوجهد کوو ولې چې دا پاک سرزمین پارټي راغلي د دوی په ډېر سخت وخت کې راغلي او دوی د جهاد اعلان کړی دی چې موږ وطن پرست یو او موږ راغلي یو په پاکستان دا موږ کراچۍ نه آغاز کوو چې موږ په دې ملک کې دهشتګردي بدګماني به موږ ورور سره ملاوو موږ به بیخي نفرت ختمو موږ به د نفرتونو نه یو پټکې جوړو یو د نفرتونو نه به موږ یو دغه جوړو یو پنډ به ترې جوړو او هغه پنډ به چې کوم دی نو هغه موږ په داسې ځای باندې لو کوو چې هغه د کوم ځای نه راغلی دی په دې نظریه باندې پاک سرزمین پارټي راغلي ده او کار کوي او کومې خبرې چې سوشل میډیا اوخوا دېخوا شیر کېږي هغه شان هېڅ هم شی نشته دی ولې چې پاک سرزمین پارټي چې کومه راغلي ده نو تاسو حالات وګورئ یار یو شی ځان ته مدنظر کوي ما خو کړی ما خو په هغه وخت کې کړی په 30 اپریل سن 2016 نه ما 40 دن سوچ کړی نو د پاک سرزمین پارټۍ کې د هغې نه پس زه ځم شوم زه رالم ما په پوره دنیا کې په نیټ باندې ما پیغام ورکړو چې بای زه د پاک سرزمین پارټۍ نماینده یم او زه به دی سره چې کوم دی نو تر اخره پورې جنګېږم تر کومې پورې چې د دی ما ته ضرورت دي تر هغې پورې به زه دی جنګېږم خو که چېرې دی کې څه غلطي وي او ما دی کې څه غلطي دي دا نو زما قرآن او زما حدیث خو هم دا دغه نه راکوي ما ته دا اجازت نه راکوي چې ته دې یو ظالم سره ته ملګری شه نو چونکې هغه وخت به د ما دی نه اقرا دغه وي ملګرتیا تعاون به د ما دی سره ختم وي خو چونکې ما ته نه ښکاري بیخي نه ښکاري چې دا غلط خلک دي ولې چې ما دی ولیدو دی په ډېر سخت وخت راله او دی د کراچۍ کې اواز اوچت کړو دی هلته یو امن راوسته چې په هغه وخت کې رښتیا ویلو سخته سزا چې کومه ول هغه مرګ وه او غټې سزاګانې خو ډېرې غټې دي نو هغه زه تاسو ته نشم ویلی چونکې وخت کم دی او دې نه علاوه چې کوم دی والسلام اوس زه خواست کوم د ډسټرک خیبر صدر ته چې دی د پی ټي آی نه راغلی دی د پی ټي آی کارکونو خو چونکې پی ټي آی ته خیرباد ویلی دی او پاک سرزمین پارټي جوین کړې ده د ډسټرک خیبر صدر حاجي اکبر خان افریدي را دې شي د خپلو خیالاتو اظهار دی وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول تاسو ټولو ته برکات کوم پاک سرزمین ډاکټران ټولو او ان شاء الله اگر ډاکټر نه به څه مثالین حل کیږي ان شاء الله ډاکټر نه به څه هر مشکل حل کیږي ومون ان شاء الله دغه لوکیشن کې مسایل دي ټول اسرائیلون چې پاک سرزمین کارکون په هر ځای کې هر لوکیشن تعریف سوتي ان شاء الله موږ سره شانه بشانه ویلو موږ پرس کانفرنس کوو ګورنمنت کوو موږ هر څه کوو او زه په خپل د پټای نه راغلی یم د پټای چې کوم مسالې کوم کردار یو هغه ټول معلوم دی د مصطفی کمال صاحب چې کوم منشور مو وکتلو هغه کردار مو وکتلو مولا ډېر ښه ولدل شولو
او دا مصطفی کمال صاحب یو محب وطن سړی دی د غریب عوامو سره لوړ سړی دی کم امداد چې په لاکډاون کې دا وکړلو په پروچې کې وکړلو زموږ خیبر پښتونخوا کې امتیاز تنوالي صاحب وکړلو نو نه په سکرین راغلی دی نه تصویر وښکاری د غریب خلکو سره لوړ دی نو انشاءالله دا پارټي به تاسو هم انجوی کوو او خپله وبې دا منشور به خپل کو نو موږ یې سره په هر وخت کې موږ یې سره لورو تاسو به سره لورو انشاءالله. اوس زه د پاک سرزمین پارټۍ صوبایي صدر حاجي امتیاز اسد تنولی صاحب ته خواست کوم چې هغه دې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار دې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې خو زه ګلزمان حاجي فضل حسین حاجي جاوید صاحب حاجي محمد علي یاسر خان دا ناس څومره ملګري چې دي د دې ټولو شکریا ادا کوم. خبرې ډېرې دي څنګه چې دوی وویلې ګلزمان چې ډېرې خبرې دي خو زه تاسو له صرف دومره وایم چې مونږ برګر پارټي نه ده دا د غریبو خلکو پارټي ده. زمونږ چیرمین صاحب خپله یو میډل کلاس نه راوتی دی تاسو له خپله ښه پته ده او ګلزمان مونږ سره د شروع نه را روان دی ډېر مودې نه تقریبا 4 کاله زمونږ د پارټۍ د جوړېدو شو چې دا مونږ سره چلېږي خو زه ګلزمان اپریشیټ کوم په دې باندې چې دې په یوازې ځان باندې په یوازې ډسټرکټ نوخار کې په یوازې ځان باندې ډېر زیات کارونه کړي دي. دا نن چې دا تاسو خلک ناست وي انشاءالله داسې وخت به راځي چې تاسو د اجره کې به ځای نه او تاسو به بهر چېرته میدان کې به جلسه کوئ. نو زما وروڼو خبرې ټولې دي وکړې چې کومې ستاسو مسلې دي څه چې ستاسو دي. پهله خو زه ګورنمنټ نه په دې ځای کې لکه 35,000 ووټ دی نو دا به 50,000 آبادي خو به وي که نه خو چې د 50,000 60,000 آبادي ده نو دې آبادۍ دپاره پکار دی چې دلته کې یو کالج جوړ شي یو دلته کې های سکول جوړ شي جینکو سکولونه جوړ شي. دا مونږ راتلو کتم نو دوی ته ما ویل د دې ځای ایم این اے څوک دی وایي ایم این اے پرویز خټک دی. نو خټک صاحب خپل علاقې له ډېر ښایسته کارپیټډ روډونه جوړ کړي دي کارپیټډ سړکونه کوڅې پخې کړي دي ګیس یې په هغه غرونو کې ورکړی دی داسې ځایونو کې ورکړی دی چې هغه ځایونو کې سوچ هم څوک نشي کولی او دې ګیس رسولی دی. پکار دی چې دا سړک سره په 1 کیلومیټر کې هم نه دی تقریبا 9 کیلومیټر کې سړک سره راکلی دی روډ د پاسه مین جي پي روډ د پاسه نو دې دپاره پکار دی چې دې ډېر څه کړی دی. پکار خو چې دې دومره څه کړی وی چې تاسو خلکو دا نن مونږ دلته نه وی دی دلته ناست وی. نو زه دا خبره وروڼو تاسو له کوم چې دا د وطن پرستو یو قافله ده او دا تبلیغي جماعت دی. مونږ خپل آواز رسو هر ځای ته رسو هر چا ته رسو. زمونږ چیرمین صاحب 31,000 کروڑ روپے 31,000 کروڑ روپے هغې په خپل لاس لګولي دي خو هغې پکې خپل کور نه دی اخیستی. دا که 31,000 روپۍ د دوی په لاس لګېدلی وې نو دوی به پکې بنګلې څه چې دا نیم نوښار به یې اخیستی وی. نو زمونږ چیرمین صاحب یو ایمانداره یو دینداره سړی دی د دې دفتر افتتاح له راغلي مونږ جلسې له نیو راغلي جلسه دا تاسو مشران ناست دي تاسو سره چند خبرې کوم مونږ راغلي افتتاح له یو خو مونږ د سمو خلکو ګروپ دی. مونږ هغه شی نه دی چې یو سیاسي پارټي ده او دا به دلته کې بدماشي به هم کوي دا به هر څه کوي. پیله نه پیله خو زمونږ منشور دا دی چې مونځ به کوئ 15 وخته چې څوک مونځ نه کوي یالې زمونږ پارټۍ له بیخي نه راځي او زمونږ نه دی پکار زمونږ دینداره سړی پکار دی. بل که زما د دفتر نه زمونږ د ځي نه که مونږ له پته ولګېده چې څه غلط کار کېږي څه غلطه خبره وشوه څه غلط چا سره هغه وشو نو زه به خپله راځم خپله به تعالی وام دې دفتر دا دفتر به
په خپله باندې نو تاسو له دا وایم چې کومې دې وویلې د آرمي سره هغه ما خبره کړې ده ما بیګام چیرمین صاحب سره خبره کړې ده چیرمین صاحب ما ته وویل چې دوی نه ته فایل مایل واخله هغه فایل ما ته راولېږه او چې څه د دې مسلې دي ټولې ما ته ووایه زه په دې یو پریس کانفرنس وکړم انشاءالله عنقریب به مصطفی کمال یو پریس کانفرنس وکړي او دا تاسو سره زه نن دا یو وعده کوم یو ذمہوار کس په حیثیت چې دې ځای کې به دلته ستاسو دې حجره کې به مصطفی کمال کېږي دا د وطن پرستو قافله ده دا د کراچۍ نه شروع شوې ده او چې پاکستان جوړېدو د هغې سټرګل هم د کراچۍ نه شروع شوی قائد اعظم په کراچۍ کې اوسېدو کراچۍ نه هغې سټرګل شروع کړی نو دا قافله را روانه ده دا تر نوخاره راورسېده دا تر اقتباده رسېدلې ده دا تر سواته رسېدلې ده دا تر چتراله رسېدلې ده ګلګت کې اوس چې کوم الیکشن دی هغه الیکشن کې زمونږ ټول کینډیډیټ چې هر یو حلقه باندې به مونږ خپل کینډیډیټ ودرو مونږ ګلګت کې د الیکشن تیاری لګیا کوو نو زه دا وایم بله خبره ضمني الیکشن را روان دی زه تاسو مشرانو ته اختیار ورکوم تاسو خپلو کې یو کس وټاکئ ټیکټ ورکول زما کار دی منډه کمپین او چې څه جایز خرچي وي هغه به هم زه تاسو سره زه به کوم تاسو چې هر څوک ودروئ ما ته به یو کس نامه راکړئ او زه به هغې له ټیکټ د پاک سرزمین پالټۍ به جاري کړم او کمپین به مونږ کوو مونږ څه چې مصطفی کمال به خپله کمپین له دلته راوي دوی له میدان به خالي نه پرېږدو ګټه بیلات وروستو خبرې دي خو میدان به ورله خالي نه پرېږدو تاسو له به راځي پښپو به پرېوځي چې دا خپل کینډیډیټ کېنوئ او داسې شوي دي مخکې الیکشنو کې هم شوي دي میا افتخار ته مونږ یو ډېر غریب سړی ودرولو ډېر زیات یو غریب سړی هم ورله ودرولو او هغه کس هغې پسې میا افتخار کور له تللی دی وایي یاره وایي ته کښېنه پیسې در کوم کښېنه چې څنګه ته وایې هغه رنګې به زه کوم ته کښېنه تا له زه روډ څه چې درته هر څه جوړوم هغې ویل کښېنم نه مقابله به کوو خو شکر الحمدلله چې 3500 ووټ یې بیا هم اخیستی نوې پارټۍ لپاره د هغه ټایم کې زموږ پارټي د 2 کالو وه او د 2 کالو کس یو داسې خاماران داسې اتیانو ته ودرېږي او 3500 ووټ اخلي نو انشاءالله دغه سیټ چې کوم دی دا زمونږ به وي او راتلونکي حکومت چې څومره دی دا به زمونږ د چیرمین صاحب زمونږ د پارټۍ به وي خو مونږ حکومت د بالا ایوانونو کې نه مونږ به حکومت حکمرانان د کوڅو کې به جوړو هره کوڅې کې به یو حکمران به وي مونږ اختیارات به لاندې ورکوو لاندې چې مونږ اختیارات ور نه کړو تاسو کې یو کس دی ووایي تاسو خپل ایم پی ای سره میلاوېدی شئ 2000 روپۍ لګي زه تاسو ته وایم چې تاسو له حکمران ستاسو کوڅه کې وي دا ښه ده که نه 2000 روپۍ به لګې او 3 ورځې به ورله انتظار کوې او ملاقات به ورسره کوې مونږ به حکمران ستاسو د کوڅو نه به جوړو دا بالا ایوانونو کې دا منسټران د دې کار به دا نه وي چې دا نالۍ جوړې کوه دا کوڅې جوړې کوه دا ټرانسفارمر ولګوه دا به ستاسو کوڅې کې چې کوم کس وي هماغه به ستاسو مری نه به یې نیوی شي ګروان نه به یې نیوی شي او نو ستاسو ډېره مننه دا زه اکثر یو ځای کې مې خبره کوله مونږ به چېرته چې لاړو نو 15-16 کسان به وکړو مونږ کرک کې جلسه کړو نو تقریبا 20,000 کسان راته ناست نو دا نن چې تاسو ما ته دا 40-50 کسان ناست دي انشاءالله چې بل ځل راځم دا به 40-50,000 کسان دی کاکا خیر دا مونږ له دا په ډېر څه باندې دي دا د تبلیغیانو جومات دی
مونږ تبلیغیان یو، مونږ خپل تبلیغ مونږ له چې لس کسان دا تاسو له یو کس ته چې دا خبرو پته ولګېده دا پوه شه چې سلو کسانو له دا خبر ورسېده. نو مونږ په دې باندې خوشحالیږو چې مونږ دغه لس کسان 20 کسان چېرته ناست دي زمونږ خبره اوري. مونږ الله له خپله غاړه پاکو. مونږ په ورځ د قیامت به مونږ نه تپوس کېږي چې د خلکو خو تاسو خبره اورېده، تاسو ولې دا خبره نه ده کړې. عمران خان سو دا زمونږ په وړاندې تبدیلی په نامه ووټ ورکړی. نو پرون راله چا یو ویډیو راولېږلی، کمره کې یو 3-4 هلکان ګډېږي او د پی ټي آی بورډونه لګېدلي دي. نو چا ورسره لیکلي وو چې د 30 کالو د محنت مونږ ته دا نسل میلاو شو. مونږ وایو چې دې خو مونږ بې حیایي له وښکو، دې خو مونږ خلک وشرمولو، په دنیا کې وشرمولو، خلک راپورې خاندي. داسې خلک ما لیدلي دي چې هغې وایي چې مونږ په دې شرمېږو چې مونږ پی ټي آی له ووټ ولې ورکړی دی، او داسې خلک مونږ لیدلي چې هغې وایي مونږ ګناه کبیره کړې ده چې دې له مونږ ووټ ورکړی دی. دا د خپل ووټ استعمال چې د 100 روپو سپلی اخلو، 10 ځله مونږ پکې اچو، قدم پې اخلو، چیک کوو چې یاره شکېدلې خو نه ده، خپکې مې تنګه خو نه ده. خو د کروړونو روپو اربونو روپو مونږ یو ووټ ورکوو او د هغه سړي کردار ته نه ګورو چې د دې کردار څنګه دی، دا کوم کیټګري دی، د دې شپې څنګه وي او د ورځې څنګه وي. نو د دې خپل ووټ استعمال دا به مونږ نه الله په ورځ د قیامت تپوس به کوي چې تا چا له ووټ ورکړی دی. آیا ته دې سړي نه خبر وې چې دا ښه سړی دی؟ هغه د کاکا ماما زامن ته وباسئ، هغه خبرې پرېږدئ، یو ښه سړي انتخاب وکړئ. تاسو ته زه تاسو ټول دا ناست ملګرو له زه دا واک ورکوم چې یو کس نامینیټ کوي خپلو کې، چې هر یو نامینیټ کوئ. ټیکټ زمونږ کار دی او انشاءالله په ټول الیکشن کې به ټول کمپین به در سره زه کوم او مصطفی بی، انیس قائم خانی، افاق جمال، دا ټول زمونږ مشران، اشفاق منګي زمونږ سینئر وایس چیئرمین دی، سابقه صوبایي وزیر مو، دا ټول به راځي. دوی به راځي او زمونږ په کمپین کې به دلته کور په کور به ګرځي. نو چې هغې راشي نو د دې خلکو خوبونه به خراب شي. میدان نه پرېږدو او زما نمبر په دې لیکلی دی په دې پوسټر باندې، ټول دا نمبر زما واخلئ چې څه مسله وي، څه خبره وي، په نیمه شپه ما له ټلیفون کوئ، تاسو نه مخکې به دلته به درلږه والا. نو مونږ وایو چې د یو نر سړي ملګرتیا وکړئ، د یو بهادر سړي ملګرتیا وکړئ. الطاف حسین د دې زمانې یو فرعون هغې پسې هغې له به چې خالي الطاف حسین وویلو نو د هغه کس معمولي سزا به مرګ وه، او چې ورپسې به د کنځل وکړ نو د هغې ټول خاندان به ختمېږي. نو هغه فرعون پسې زمونږ چیئرمین انیس مصطفی کمال او زمونږ صدر انیس قائم خانی، دی 2 کسان راغه. دوی چې پریس کانفرنس کولو ما ټي وي له زه ناست وم، ماړه دا سړی خو لیونی شوی دی، دا څه وایي لګیا دی، دا به ګرځي څنګه، دا خو به مړ کړي، دا خو ډېر ښه سړی دی. زه خپله زړه کې مې دا وی، خو نن هغه 2 کسانو قافله کوم ځای له راورسېده، دا د 2 کسانو قافله شروع شوې وه او نن دا د مونږ په KPK کې د هغې جنډه اوچته کړې ده. مصطفی بی یو ایمانداره سړی دی، ما ورسره ما لږه مریم خرابه ده، خبرې رانه کېږي نه، زما ورسره شپه وه، ما له شپې خامخا ځای بدل شي سړي له خوب نه ورځي. نو زه شپې داسې 2 بجو کې راووتم، مالدې چمن کې بهر د چهلقدمي کوم. تاسو 15 وخته یو ځای کېږي، په خدای تعالی اعتبار وکړئ چې دا سړی په مصله ناست و. نو ما هغه چوکیدار ته ویل دا دې ټایم کې دا د ماسخوتن لمونځ کوي؟ وایي نه،
وایي دا د تهجد لمونځ کوي یو دینداره سړی دی ایمانداره سړی دی چې یو سړي پټرول پمپ کې تیل اچولي وي یو سړی غریب زمونږ پارټي ټوله د غریبانانو ده مونږ ټول میډل کلاس تاسو غونته کې خلک مونږ دن دیزي ته را رسېدلي زمونږ چیرمین دیزي ته رسېدلی دی زمونږ په سپلو کې به ټانکې لګېدلی دي مونږ خپله بړۍ نه کوو چې یاره مونږ نوابان یو مونږ دا یو مونږ وایو چې اقتدار د میډل کلاس لاواله شي د کریم خلکو نه د اقتدار واغستلی شي دا به څنګه واغستلی کېږي دا به ته زه مونږ ټول به محنت به کوو دې باندې په دې به مونږ کار کوو په دې به مونږ یو خپل غریب سړی به د اقتدار ته به مونږ خپل غریبانان به رسو نور کله چا څه خبر اترئ ما نه تپوس کوئ کولی شئ زه تاسو ته حاضر یم ولاړ یم زما د پالټۍ باره کې څه تپوس کوئ زما د چیرمین ډېر خلک دي څوک وایي دا د پښتنو دشمنان دي نه مونږ ورور سره ورور میلاوو سلیم صافي خو ډېر پښتون سړی دی ما ته هم پته ده سلیم صافي یو جرنلیست دی د هغې یو کالم دی ما دې له لیږلی هم دی تاسو وګورئ چې هغه د مصطفی کمال باره کې څه وایي د ANP کسان یې 120 MQM والا دې مصطفی کمال په MQM کې و دې له پته ولګېده دې سلیم صافي ته ویلي دي چې د شاه سید ته دا زما پیغام ورسوه خو ګوره چې زما نامه را نه شي تاله زه دا خبره کوم داسې پروګرام دی نو دا ده چې هغه پاکستاني سره مینه کوي زموږ چیرمین داسې دی چې دې ونې نه څو پاڼه شکوي نو هغه وایي زما زړه کټ کېږي په دې چې دا زما د ملک ونه ده ما دې ملک ما له عزت را کړی دی چې اول زه سنیټر وم زما چیرمین که مړي کوي که پیسې خوري که هر چا سره میلاو دی زما څه کار دی ما له خو 3 ګاډي میلاو دي او 3 پولیس موبایل یې رانه مخکې وروستو بس ځان یې به مې غلی کړی دی خو دا یو دومره ایمانداره سړی دی چې دا سنیټر جوړ شو 3 میاشتې پس د استعفا ورکړه 3 میاشتې پس د استعفا ورکړه او دا لاړو د ګمنامۍ ژوند یې تېرولو 2016 کې بیا راغو نو ما خپله تپوس وکړو ما ورته ویل مصطفیٰ بھائی آپ کیوں آئے تھے مجھے میرا ضمیر جھنجھوڑ رہا تھا زما ضمیر دا شی نه برداشت کولو ما ویل چې دا خبره زه خلکو له وکړم نو راغو کېناستو هغې هغه خبرې ټولې هغه د الطاف حسین غریب څه حال دی غریب ورته نه وایو خو د هغې کم حال دی په لندن کې نو دا ده چې د ښو خلکو انتخاب وکړي ښو خلکو له ووټ ورکوي او ایمانداره خلکو له ورکوي او د پاک سرزمین جنډې لاندې نوم د دې تاسو صرف وګورئ چې د دې پالټۍ نامه سره هر چا خپلې جنډې دوبۍ له چې زموږ وزیر اعظم ځي یا امریکې له ځي نو د PTI جنډه وي هلته چې کوم خلک ورله استقبال له ولاړ د پیپل پالټۍ مشر چې ځي د پیپل پالټۍ جنډې وي نیشنل والا چې ځي د نیشنل جنډې وي مونږ وایو نه چې زمونږ حکمران بهر ملک ته ځي چې هلته کوم خلک په استقبال ولاړ دي د پاکستان جنډه وي د پاکستان جنډه وي چې زمونږ پہچان دی چې یاره دا د پاکستان وزیر اعظم راغو نو ځکه مونږ دا خلکو ته سپک ښکارو کړو هغوی وایي دوی خپل ملک سره سینسیر نه دي وفادار نه دي دوی به مونږ سره څه وفاداري کوي نو بېعزته کېږي هر ځل بېعزته کېږي عمران خان ته وګوره نواز شریف ته وګوره زرداري ته وګوره او ماښام ټایم هم دی منځونو ټایم دی دفتر افتتاح هم تو ستاسو ډېره شکریه ډېره مننه ستاسو د دې مینې دا به مونږ سره به ځي دا ستاسو مینه دا مونږ نه نه هېرېږي الله مبارک که څوک څه تپوس رانه کوي ما نه کولی شي